السلام علیکم ملګرو. مفتی محمد ندیم صاحب فاتح فرقه باطله مفتی محمد ندیم صاحب یو ویډیو مخې لراله ما ویل راشي د ملګرو سره شریک کم. مفتی صاحب د یوې باطل فرقه یو مناظر ته ټلیفون کړی دی، رینګ یې کړی دی، خو چې کله هغه ته پته ولګي چې دا مفتی محمد ندیم صاحب دی نو په دغه ورځ باندې مناظره هغه هم طی شوې ده، خبرې اترې شوې دي، مناظره تیاره ده. خو چې کله مفتی صاحب هغه ته رینګ وکړي او هغه ته پته ولګي چې دا مفتی محمد ندیم دی نو دا ویډیو بیا تاسو مخکې وګورئ چې هغه مولا څه قسمه منډه والې ده او څه قسمه هغه ټلیفون هم بند کړی دی، هغه رینګ هم بند کړی دی. راځئ ملګرو دې ویډیو طرف ته ځو، دا وګورئ. ډېره خوندوره ویډیو ده، ځکه خو دیوبندیان په مفتی ندیم صاحب باندې فخر کوي. زه مفتی ندیم خبرې کوم جی، بس چې هر ځای والا خو ته ملګري والا یم، خبره واوره زه تاسو سره خبره کوم. ګوره سبا خبره واوره، مناظرې دپاره هم څنګه تیاری کړی دی؟ ښه مناظره کول خو غواړئ که نه؟ مونږ هم راغلي یو باجوړ کې یو که نه، او تاسو هم داسې مسې چلیږي چې ملګري هم راغلي دي. څنګه؟ بې شرطې شی پرېږده مړه، زر ته څه یم، زما د خبرې جواب راکړه. ته زما خبره واوره، مطلق یو شی او پرېږده او زما خبره واوره. دا به یو بل ته مخامخ شو، انشاءالله بیا به یو بل ته مخامخ دا ووایو. خو زمونږ او ستاسو په منځ کې نننۍ ته خبره واوره مړه، خبره خو لږه واوره. ته نننۍ ورځ زمونږ د مناظرې مقرر شوې ده که نه؟ دا خبرې به تاسو اورېدلي ملګرو. اکثر په فیسبوک باندې به تاسو ګورئ چې د باطلو فرقو والا راځي او په فیسبوکونو باندې چیلنجونه کوي، مفتی ندیم صاحب ته چیلنجونه ورکوي. خو په حقیقت کې چې کله د مفتی ندیم صاحب مخې له څوک راشي نو هغه بیا داسې رپیږي لکه څنګه چې تاسو دا وکتل. حالانکې دا د یوې باطلې فرقې د غیر مقلدینو فرقې اهل حدیث د هغه فرقې سره د دې مولا تعلق و چې دا مفتی صاحب ورته رینګ کړی و. په دغه ورځ باندې مناظره هغه طی شوې وه، تیاره شوې وه. مفتی محمد ندیم صاحب د دغه باطلې فرقې د دغه هغوی د علاقې له هم ورغلي و، خو د هغې باوجود د باطلو دغه علمي غیرت دی چې کله وخت راشي، د مناظرې ټیم راشي، نو هغوی بیا تیښته کوي او د میدان نه باګه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیده. ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو مخکې خامخا شیر کوئ. مفتی ندیم صاحب زنده باد.